د محسن زنانه ذکر کېدو چې حد قذف چې یو کس په یو پاک دامن زنانه باندې تهمت ولګي او هغې باندې د زنا چې دی تهمت ولګي نو الله جل شانه کوم ذکر کو چې دی باندې به دی اوس څلور ګواهان پیش کوي د عین موقع څلور ګواهان به پیش کوي که دغه پیش نه کړه نو فجلدوهم 80 جلدتن الله جل فرمایي اتیا کوړې دی ووهئ حد قذف چې دی په د باندې جاری کوي او د د ګواهي بچره هم بیا نه قبلیږي دا فاسقان دي او چا توبه ویستره د دین وروستو اصلاح وکړه نو الله بخون کې مهربان دی حد قذف حکم نازل شو نو د انصارو د مدینه د انصارو د قبیله سردار سعد ابن عباده رضی الله عنه د پاسې دو فرمای وی د الله رسوله دا حکم چې د الله جل شانو نازل کړی دی قران کې دا حکم رښتیا نازل شوی دی نو یعنی د دې صحابي په دې آیات مبارکه کې شک نه و خود دې صحابي مطلب دا چې د الله رسول د دې سبل حکم نازل شوی دی او کنه دی نازل شوی خودم رده چې د صحابي دا خبره ول نبی رسول الله انصار را جمع کړل او انصار ته فرمایل تاسو د خپل سردار سعد ابن عباده رضی الله عنه د خبره واورېدي چې د سوې نو صحابه کرام او انصار ورته فرمایل د الله رسوله په دې معاملې کې د ملامت کوا یعنی دې چې دا کوم خبره کوي نو دا یو د غیرت د وجه نو د عزت د وجه نه چې دا خبره کوي نو بیا ته د سعد ابن عباده رضی الله عنه فرمایي د الله رسوله دا گواهی چې کوم ذکر شو چې یو کس چې هغه داسې الزام لګي تهمت لګي یا چې د گواهی کې نو څلور گواهان به پیش کړي نو دغه صحابي ورته فرمایل سعد ابن عباده رضی الله الله رسوله ک یو سړی د خپل بیبي سره داسې بل څوک چې دی گیر کړي داغه نو هغه هم څلور گواهان پیش کړي د مخکې آیات کې چې دا کم د اعتراض سوال جوړېدو نو د صحابي دا مطلب د سعد ابن عباده رضی الله مطلب هم دا و نو د الله رسوله دا ډېر زیات مشکل کا چې دی هغه کار دی چې موږ به څلور گواهان په دې باندې پیش کوو او کو بالفرض څلور گواهان پیش نکو او بیا موږ گواهی نو بیا خو موږ له کوړې راکړې کېږي اتیا کوړې خو موږ له راکړې کېږي او بیا به چې دی زمونږ گواهی هم چېرته چې دی هغه نه قبلېږي زمونږ گواهی به هم بیا نه موږ ته چې دی فاسقان به ویلې کېږي نو د الله رسول دا چې دی هغه ډېر مشکل کار دی او دویم دا ویل که موږ راولګو په دغه ټیم کې دا کس چې دی قتل کو نو وایي دغه ورثه چې دي یا د شریعت حکم دا دی چې ګواهان خو نشته ځکه چې په هغه باندې حکم نه جاری کېږي حکم به په ده جاری کېږي نو د هغې په قصاص په بدله کې به بیا موږ قتل کېږو نو دی په دې چچبند کې چې بل صحابي د هلال ابن امیه رضی الله عنه زمیندار کسو هغه دغه مسله چې هغه پیش ولا دغه مسله ورته پیش ولا راغه کور کې دغه حالات ولیدل نو چې زهره د شپې خو غرض ونه کو ځکه چې مخکې د حکم چې دی پروتو قصاص به اخیسته کېدو ساری د نبی رسول الله خدمت کې حاضر شو دغه خبره واورول د الله رسوله سعد ابن عباده رضی الله عنه چې کوم سوال کوم هغه مسله چې د هغه پیښه شوی ماته نو صحابه کرام هم داسې په لږ سوچ کې پرېوتل نبی علیہ السلام وتو فرمایل د شریعت حکم خو دغه دی اوس تا خبره کړې ده اوس به څلور ګواهان پیش کړي او که څلور ګواهان نه نو تا باندې چې د حد قذف به جاری کېږي او یا کوړې به توالی کېږي نو د هلال ابن امیه رضی الله عنه چې د قسم وخوړل د الله رسوله د الله په ذات مې د قسمي زه په د خپله خبره کې رښتونه یم الله به زما په باره کې حکم نازلوي نبی رسول الله ورته وفرمایل چې کو ګواهان نشي پیش کولی نو بیا ویل خپله بلا چې دی هغه تیاره کړه چې تا باندې حد قذف جاري شي نو هلال ابن امیه رضی الله عنه قسم وخوړل د الله رسوله د الله په ذات مې د قسمي
زه په خپله خبره کې رښتونه یم ما زما ملا به الله جل شانه د هغې غضب نه چې دی ساتي. نو یو روایت کې راځي چې په دغه ټیم باندې جبرئیل علیه السلام خدمت کې حاضر شو، د آیات مبارکې تلاوت د آیاتونه چې دی 4 آیاتونه نازل شو د لعان. او یو روایت کې راځي چې دغه مجلس ختم لږ وروسته د جبرئیل السلام خدمت کې حاضر شو او نبی علیه السلام بیا چې د هلال ابن امیه رضی الله عنه چې خوشخبری واوروله چې الله جل شانه ستا په باره کې حکم چې دی هغه نازل کو. نو بیا نبی علیہ السلام هلال ابن امیه رضی الله عنه رؤو غوښتو او داغه بیبي هم رؤو غوښتله. اولی هلال ابن امیه رضی الله عنه فرمایل دلته کې د لعان حکم ذکر کیږي چې دغه مسله پیښه شي او یو سړی چې دی صرف دغه په خپله ګواه دی، نو خدا مسله به صرف خپله بیبي باندې چې کله دغه الزام لګوي په دې حالت کې به وي چې خپله بیبي ني نو هغې دپاره دغه مخکینی حکم دی. نو هلال ابن امیه رضی الله عنه 4 ځل چې دی قسم واخستی شو د الله په ذات باندې به 4 ځله چې دی قسم وخوري، یو ځل به قسم وخوري او دی به د هغې سره به دا وایي چې زما د الله په ذات باندې قسمي چې زه په دې خپله خبره کې رښتونه یم. 4 ځل به دا وایي او په 5م ځل باندې به وایي چې په ما باندې د الله لعنت که زه په دې خپله خبره کې چېرې دروغجن یم. نو حدیث باره کې راځي چې کله د دا 4 ځل دا قسم وخوړ، دا 5م ځل چې کله وی نو نبی علیه السلام لږ ایثار کو، ویل هلال ابن امیه لږ صبر وکړه. نو بیا یې ورته تاکیدي حکم ذکر کو، و هلال ګوره سوچ وکړه د الله نه ویرېږه، کو په دې خبره کې چېرې دروغجن یې نو ویل ګورې د دنیا سزا ویل دومره نه ده 80 کوړي دي، وګوره ویل د جهنم د آخرت سزا د دې نه ډېرې زیاته ده، بیا ګورې سخته سزا به بیا درکړی کېږي. دې خبره باندې چې د کومه کړې سوچ پې وکړه د دنیا سزا لږه د 80 کوړي، خو ګوره د آخرت سزا بیا ډېرې زیاته ده. هغه ورته وفرمیل د الله رسوله زما د الله په ذات قسم زه به د خپله خبره کې رښتونه یم او بیا د 5م قسم یم چې د هغه ورسره وکړو چې که زه په د خپله خبره کې دروغجن یم په ما د الله لعنتي. نو بیا یې د هغه د بیبي راوغوښتله، هغې انکار وکړو چې زما دا خاوند دروغجن دی، په ما یې هسې الزام او تهمت لګولی دی. نو د هغې نه هم چې دغه 4 ځل ګواهي واخیستلی شو، قسم وخوړلی شو. او په 5م ځل چې د زنانه نه قسم اخلي هغه به په 5م ځل باندې وایي چې په ما د الله غضبي کو چېرې زما دا خاوند چې دی د دې خپله خبره کې رښتوني. نو په 5م ځل باندې نبی علیه السلام دا زنانه هم لږه ایثاره کړله، ورته ویې فرمیل چې سوچ وکړه د دنیا سزا لږه ده، د دنیا سزا لږه ده او ختمه به شي، خو د آخرت سزا ګوره ډېرې زیاته ده. نو دې ټیم کې دا زنانه چې د داسې لږه ودرېدله، لږ ساعت یې سوچ کې پرېوتله، خو بیا ویې چې زه خپل خاندان باندې چې دی د بېعزتۍ او د دغه داغ چې دی هغه نه پرېږدم. او 5م ځل دغه قسم یې وخوړ چې په ما د الله غضبي کو چېرې زما دا خاوند چې دی رښتونی. علما ذکر کوي چې د سړو د قسم کې د 5م ځل لعنت ذکر کړی دی او د زنانو په دې کې غضب ذکر کړی، وجه څه ده؟ نو علما وجه دا ذکر کوي چې عام طور سړي چې دی د لعنت نه ډېر یېرېږي، لکه چا دوی چې لکه پتا دی د الله لعنتي، نو د لعنت نه چې دی سړي ډېر یېرېږي فطرتن، نو وایي د دې د وجې نه د سړو دپاره حکم د لعنت ذکر کو. او زنانه فطرتن چې دی د غضب د ټکي نه ډېر یېرېږي، پتا دی د الله غضبي، پتا دی د الله غضب نازل شي، او دم داسې زنه اکثر د غضب لفظ استعمالوي، نو وایي د دې د وجې نه د زنانو دپاره لفظ د غضب چې دی استعمال کو. نو چې کله دغه قسم وخوړلی شو 5م ځل پوره شو، نو نبی علیه السلام د دواړو په منځ کې جدایي راوسته. چې کله دغه لعان وشي نو د شریعت مسله بیا دا ده چې د دې ښځې خاوند په منځ کې به اوس جدایي راشي، دا سړی چې دی دا به د زنانه له طلاق ورکوي. که طلاق نه ورکوي نو چې شرعي حکومت نو عدالت چې دی هغه به قاضي به فیصله وکړي د دې په منځ کې به جدایي راولي. خو د دوی دا جدایي بیا داسې شي چې دا په شان د رضاعت شي، یعنی تر همیشه دپاره دا جدا شي. که دغه زنانه د بل چا سره چې دی نکاح وکړي، د عدت تېرېدو نه پس د بل چا سره نکاح وکړي او هغه هم ورله طلاق ورکړي، نو د دې خاوند دپاره دا نه حلالېږي، دا تر مرګ د ژونده پورې په دې باندې حرامه شي. بیا د لعان حکم چې کله راشي نو دا مستقل چې دی هغه په دې خاوند باندې بیا حرامه شي دغه زنانه.